بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 17 واللسمة ماذا؟ الأمر إذا ضاق اتسع. کله چې په یو کار کې تنګي راشي، مشکل شي، لکه سړی په ولاړه مونځ نشي کولی، اتسع فراخي پکې راځي، معنی په ناسته ورته مونځ کول جایز شي، اوبه نشي استعمالولی، تنګي راله نو اتسع تیمم کولی شي. بل تعبیر دی اذا ضاق الامر اتسع و اذا اتسع ضاق. علامه ابن نجم لیکلی رحمه الله چې شوافی او قاعده دغه شان لیکلی ده، و اذا اتسع ضاق یې پکې لیکلی. او امام غزالی رحمه الله دې لیکلی كل ما تجاوز عن حده، هر هغه شی چې د حد نه متجاوز شي، انعکس الى ضده، خپل ضد ته واپس شي، معنی حد نه متجاوز شي، مشکل شي، نو ضد د مشکل اسانتیا ده، نو اسانتیا ته واپس شي. او زه حد الفاظ واللفظ پکې ضاق دی، ضاق خپل معنی د تنګي. الجن الله قرآن کې فرمایي اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم، هغه ځای کې د خپلې ښځې اوسوئ کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ د خپل وس او د حیثیت موافق. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، دلته تضيقوا معنا تنګي کول پاغو. بل لفظ د اتسع، وسع اتسع دا ضد ضاق دی، معنا د فراخي، وسعت اسانتیا. کلمه تدل على خلاف الضيق والعسر، مفهوم د قاعده دا دی، بلکې دا مخکې کوم قاعده تیره شول، المشقه تجلب التيسير، هم د هغې په شان ده. او حاصل دا دی که یو سړي ته یا یو جماعت ته د یو اصلي حکم باندې د عمل کولو په وجه حرج وي، یو خاص کس ته یا یو جماعت ته د شریعت په حکم باندې عمل کولو کې حرج وي، تنګي وي، نو هغه باندې اسانتیا راځي. موږ چې مخکې مثال ویلو، په ولاړه مون نشي کولی، په ناسته دی کوي، اوبه نشته دی، تیمم دی کوي. او منګه چې ول بل تعبیر کړو الامر اذا ضاق اتسع و اذا اتسع ضاق، نو موږ ویلو دا شوافی ولیکلی. نو معنی دا د کله چې په یو کار کې تنګي راشي، په ولاړه مون نشي کولی، اتسع فراخي پکې راځي، بناسته به کې. و اذا اتسع که واپس فراخي راشي، معنی په ولاړه مونځ کولی شي، واپس روغ شي، نو ضاق به به تنګي راځي، به بناسته معنی نه کېږي، دا مطلب دی. اوبه نشته دی، اتسع فراخي ته تیمم کوه. خو اذا اتسع چې فراخي راله په اوبو کې، اوبه پیدا شولې، ضاق واپس تنګي راځي، تیمم اجازت ختم شو. ما جاز لعذر بطل بزواله، رستو چې کومه ماده را روانه ده. او دا قاعده چې ده، د دې قاعدې مخکینی جمله الامر اذا ضاق اتسع، مخکې مونږ ویل المشقه تجربه التيسير والا معنا ورکوي. خو دا دویمه جمله چې ده، نو چا دې ته زاید ویلې ده، دا صحیح نه دی لیکلی، ځکه رستو کومه ماده را روانه ده. ما جاز لعذر بطل بزواله، یا ما ابيح للضروره يتقدر بقدرها، یوشتمه کومه ماده را روانه ده، نو هغې کې دا معنی خپل ادا کېږي. بهرحال تفریعات دی وقت کې دی، نور پکې څه خاص څه نشته. اوله تفریع، بلکې که موږ داسې ووایو مخکې ماده کې کوم مثالونه تفریعات تیر شوي دا ټول د دیم دي، خو نوي تفریعات به بیان کو کوم چې موږ هلته نه دي بیان کړي. په هغې کې اول فقه مسله دا ده چې مقروض چې دی د هغه سره د ادایګۍ دپاره پیسې نه وي، نو شریعت حکم دا دی د فقه مسله ده ته به صبر کې، نو پیسې ور سره نشته دی، نفس تاخیر وکړي هم ټیک ده، او که قسطواري تې اخلي هم ټیک ده، دواړو کې هغه ته اسانۍ ده. فنظرة الى میسره، الله قرآن کې دغه شان وایي. نو بهرحال هغه سره پیسې نشته دی چې ادایي کړي، نو الامر اذا ضاق دی. نو اوس حکم دا دی الامر اذا ضاق اتسع، فراخي وکړي، دا غنه په وصولۍ کې تاخیر وکړي، یا هغه ته وایي بس قسطواري ادا کوه. دویمه مسله
خجی یو ماشوم دی د چا مال ضایع کړلو نو اوس په ماشوم باندې تاوان رالی ځکه په افعالو د ماشوم باندې خو حجر نشته د ماشوم باندې تاوان رالی ماشوم سره پیسې شته دی نه نو اوس که د فلحال پیسې ایلو شته نه نو په هغه باندې تنګي د الامر اذا ضاق نو اتسع فراخي به وکړو هغه دا چې صبر به ورته کوو چې کله ورسره پیسې رالی نابالغ او که بالغ شوی الله به د هغه نه به اصولي کېږي درېمه تفریح غل دی یا باغی دی حمله در باندې وکړله او دې صورت کې اوس پتا تنګي شول هغه در باندې حمله کړې د وجنې دي یا در نه مال وړي نو څوک وجل یو مسلمان وجل ناجایز دي خو دلته وایي الامر اذا ضاق اتسع تا فراخي شوه لہذا بخپل دفاع کې هغه وجل هم شي کوشش وکړي چې مړی نه کړي او خپل دفاع وکړي کنی وجل هم شي او که ته مړ شولې شهیدي دلته د تنګۍ په وجه باندې دا فراخي ته چې خپل دفاع کولی شي او پکې وجلی هم شي څلورمه تفریح مخکې موږ ویلي عدت په باب کې کله چې زنانه خاوند وفات شي کور کې به عدت تېروي 4 میاشتې او 10 ورځې او دا به بار ته نه وځي اوس که د زنانه د نفقې څه بندوبست نه او بار نوکرۍ لځي کار لځي او خپله نفقه ګټي نو تنګي د په دې معنی چې په کور کې وخت تیر کې او نفقه هم نشته دی نو اتسع فراخي شول اجازت دی ورته ځي به شپې له وځان واپس رارسوي همدغه شان پنځمه عام حالاتو کې د یو ښځې ګواهي نه قبلېږي هن ناقصات العقل والدین خو هغه امور چې هغې کې اطلاع صرف ښځو ته کېږي حیض راغلی نه دی وغیره خاص کر ولادت په مسله کې کومه قابله او داینه ښځه چې ورته موږ وایو د هغې ګواهي قبلېږي وجه څه ده دغه ځای ته سړي حاضرېږي نه نو تنګي راله دلته په ګواهي ورکولو کې نو بس اتسع د دې ښځې ګواهي به قبوله شي همدغه شان ورپسې عام طور باندې د 2 سړو یا د یو سړي او 2 ښځو ګواهي به قبلېږي نو څنګه چې دلته مسله وویله دغه شان په کومو ځایونو باندې چې اطلاع صرف ښځو ته کېږي نو هلته د 2 ښځو ګواهي شته قابل قبول ده دا خبره چې یو سړی او 2 ښځې دي یعنی سړی د خامخا ورسره وي دي کې تنګي ده نو الامر اذا ضاق اتسع په یوې ښځه اومه په یو زنانه باندې جبر نشي کولی چې خپل ماشوم ته پی ورکړه ماشوم ته پی ورکول دیانتن په مور باندې لازم دي قضاءً بنه دي قاضي به جبر نشي کولی خو که ماشوم د ضایع کېدلو خطره ده اوس ماشوم ته تنګي شول الامر اذا ضاق اوس اتسع ده چې به د مور به زبردستي کوو پی به ورته ورکوي نه رسوي او که موږ وروسته کومې مادې را روانې دي یتحملو ضرر الخاص لدفع ضرر یا داسې وایه الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف ماشوم مرګ ضرر اشد دی زایله کوو به په ضرر اخف باندې چې په مور یو لږ زبردستي وکړو پی په زور ورکړو هجی قاعده نمبر 18 ماده نمبر 18 لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار فی دیننا زمونږ په دین کې نه ابتداءً چاته ضرر ورکولی شي ولا ضرار او نه په بدله کې چاته زیات ضرر ورکولی شي څومره چې تا د درکړی د هغې نه زیات ضرر نه ابتداءً چاته ضرر ورکولی شي ولا ضرار او که چا ضرر درکړی بدله کې ستا د ضرر نه زیات ضرر نشي ورکولی وروسته به معنی کوو بل تعبیر دی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام مخکې ویل فی دیننا او بل تعبیر الضرر یزال وروسته کومه ماده را روانه ده ضرر دا نقصان او تکلیف ته ویل کېږي چاته نقصان چاته تکلیف رسول او به د ضرر 3 معنی دي یو خلاف نفع کار چی هغه ته ضرر وایي کاږي کې چاته نقصان ورسیم خلاف نفع دغه ته نفع نه رسیب هم ضرر دی دغه یعنی مال جان ته نقصان ورسي یا ولا اس تکلیف ورکی هم ضرر دی یو سړي بد حالت چریم خلاف نفع هم ضرر دی
چا باندې فقر و فاقه ده دام خلاف نفع ده دام ضرر دی. لنډه دا داسې یو کیفیت چې بسړي راشي چې هغه ته نفع نه نو دې ته ضرر ویلی کېږي. د یوه معنی د ضرر. دویمه معنی د ضرر ده جمع کول. لکه مثلا موږ ویلي د شات مسرات والا غوا میخه اوخه چیلې ګډه چې پی ته نه رالوشي او پی په غولانځو کې ډېر جمع شي مسرات هلکه وران اخو مسرات ده که نه شات ضره چیلې په باره کې وایي ضره هغه چیلې چې د هغې په غولانځو کې پی ډېر جمع شوي او مسرات ولد شو هغه ته ختم کوي. درېمه معنی قوت ده. خلک وایي فلان ذو ضریر علی الشیء پلانکې چې دی دا د قوت والا دی. نو درې معنی شولې خلاف نفع او جمع کول او قوت. دلته قاعده کې خلاف نفع معنی مراد ده. که هغه چاته نقصان ورکړي هم ده او که د چا حالت بد شي هم دی فقر و فاقم د بهرحال خلاف نفع کار قاعده کې مراد دی. اصطلاحي تعریف علماء داسې کړی الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديا أو تعسفا أو إهمالا. الضرر في فقه الإسلامي کی دا تعریف کړي خلل راتل پاغه مصلحت کی کوم چې د نفس لپاره مشروع دی یا د غیر لپاره. د نفس لپاره یعنی ستا لپاره یا د غیر لپاره چې کوم مصلحت مشروع دی باغی کی خلل راتل تعدی په وجه ظلم په وجه تعصب په وجه او یا د اهمال په وجه پوه نه شولې بي تا ته چې کوم مصلحت مشروع دی یا غیر ته کوم مصلحت مشروع دی په دې کې خلل راشي. خلل به خلل د درې وجو ناراضي کله تعدی په وجه خلل راځي ظلم په وجه او کله د تعصب په وجه راځي او کله د اهمال په وجه. اوس تعدی چاته وایي نو بس خاصانه د ظلم ته ویل کېږي چا سره ظلم او زیاته کول دغه د مال سره یا دغه د جان سره. دویم لفظ د تعصب خپل مملوکه شی داسې استعمالی چې بل ته پکې ضرري نه رسوي. عام طور خلک داسې کوي وایي ما خپل کار دی که نه خو ستا خپل کار دی تی په کومه طریقې استعمالی بل ته ضرر ورکړي. مثلا خپل گاړی دی په کوڅه کې روان یې سرنډونه وی نو دې کې خو خلکو ته ضرر دی. یا خپل دیوال دی میخ ټکوي دا ټک ټوک چې کېږي دې کې بل ته ضرر دی. دې ته تعصف ویلی کېږي چې خپل کار نه داسې پیدا اخیستل چې هغې کې به بل ته ضرر وي. او دریم نمبر د اهمال. اهمال ستا کومه ذمهواري ده هغه سرانجام کې نه نتیجه کې بل ته ضرري. بالفرض یو مدرس دی درس له نه راځي دې کې طلبه ته ضرر دی مدرسې ته ضرر دی. یو امام دی امامتۍ له نه راځي یو سرکاري نوکر دی کم منصب دی کم کاری دی هلته راځي نه کار نه کوي نو خلکو ته ضرر دی که نه دې ته اهمال ویلی کېږي. لنډه دا ده د سړي ذاتي کم مصلحت وي یا غیر د پاره کم مصلحت مشروعي په هغې کې خلل راتلل که هغه د تعدي په وجه هم ضرر دی که هغه د تعصب په وجه هم ضرر دی او که هغه د اهمال په وجه هم ضرر دی او اسلام کې لا ضرر ولا ضرر منع دی. اوس ضرر او ضرر کې څه فرق شته که نه نو د بعضې علماو رایې دا ده چې ضرر هم د ضرر نه دی. نو اگر چې الفاظو کې فرق دی یعنی ضرر کې حروف زید دی ماده زیته ده خو معنی کې فرق نشته الفاظ مترادفه دي. نو هما لفظان بمعنى واحد دا دوا الفاظ دي معنی یو ده تکلم بهما جميعا على وجه التاکید په دواړو باندې تکلم کیږي د پاره د تاکید یعنی دا دویم د ول لپاره تاکید دی. البته د اکثر علما رایې دا ده چې دواړه یو نه دي بلکې د ضرر بیله معنی ده او د ضرر بیله معنی ده او دا راجح هم ده ځکه موږ بار بار ویلي چې د تاکید نه تاسیس چې نوې فایده اضافي فایده ده اولای نو ضرر کې تاکید جوړول د ضرر دپاره دې نه اولا ده چې بله نوې معنی ورته ورکو. اوس یې نوې معنی څه ده یعنې دواړو منځ کې فرق څه دی نو مختلفې رایې پکې دي. یوه رایې دا ده چې ضرر چاته ویلی کېږي چې یو سړی ځان له فایده ورکوي او د دې په وجه بل ته ضرري
نو ځان له به داسې فایده نه ورکوي چې بل ته دې پکې ضرر جوړ شي نو لا ضرره او ضراره معنا دا ده چې یو کار کې بل ته پې ضرر ورکوي او ځان له ته فایده هم نشته دی نو معنا دا شوه لا ضرره نه داسې عمل بل ته ضرر مه ورکوه که تا ته فایده وي او که درته نه وي فایده که تا ته فایده وي لا ضرره او که درته نه وي فایده لا ضرره دا معنی شو دویم لا ضرره معنا ده چې تا ته څوک نقصان درکوي نو لا ضرر اسلام کې ضرر برداشت کول نشته خپله دفاع کولی شي یعنی دا نه ده لازم په اسلام کې چې بس نو ضرر برداشت کا نو لا ضرر معنا خپله دفاع کولی شي او ولا ضرر چې چاته نقصان کول تا ته جایز شي نو هغه ته به داسې نقصان نه ورکې چې تا ته کوم نقصان درکړي د هغې نه هم زیات شي نه رسېږي نو داسې به وایو لا ضرره دفاع جایز ده ضرر برداشت کول نه دي ضروري ولا ضرره البته دفاع چې کې دفاع یا بدله اخلي نو تا ته څومره ضرر در میلاو شوی هغې نه به زیات نه ورکې څو شولې دوه درېمه معنا علامه علي ابن خلیل طرابلسي کړې ده هغه وایي ضرر چې دی که نه دا اصل کې یو کس دوه ګاونډیان خپل منځ کې جنګوي نو دې ته ضرر ویلی کېږي نو درې فریقه دي پکې دوه ګاونډین او درېم پکې دا کس دی او ضرر چې ګاونډین یو بل ته ضرر ورکوي مفاعله ده یو بل ته ضرر ورکول چې هغې کې صرف دوه فریقه وي څو معنی شولې درې څلورمه معنی راجحه ده هغه دا چې لا ضرر معنا ده چاته به ابتداء ضرر نه ورکې یعنې تا ته ضرر نه یې درکړی او ته ورته ضرر ورکې او ضرار معنا د مخکې م چې وکړله چې تا ته چا ضرر درکړی نو ته داسې ضرر مه ورکوه چې تا ته کوم ضرر درکړی د هغې نه هم زیات شي نو څه کوه حکومت له ځکه نه هغه به دې بدلالي ځکه که د خپله بدلالي خامخا به درنه پکې زیاتی کېږي نو معنا به دا شي لا ضرره ابتداء هم چاته ضرر نشي ورکولی ولا ضراره چا تا ته ضرر درکړي خپله دې بدله ماله حکومت معنی تیاله ځکه که خپل یې تجاوز به درنه کېږي تاسو پوه شئ علامه ابن دقیق العید لیکي الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر ان تضر من لا يضرك چا ضرر نه درکړي ضرر ورکې ابتداء والضرار ان تضر من اضر بك من غير جهه الاعتدال بالمثل والانتصار بالحق برحال مفهوم د قاعده دا د جوامع والکلم نه داودي کې غني معنی پرتی غن مسائل پکې پراته دي او حاصل دا دی چې څنګه چې موږ اخیری معنا وکړله نه به ابتداء یو خاص کس یا یو جماعت چاته نقصان ورکوي یا به حکومت یا داسې وایه نه به یو خاص کس یا جماعت چاته نقصان ورکوي او نه به یو خاص کس او حکومت چاته نقصان ورکوي ولا ابتداء ولا ضرار او نو یو خاص کس یا جماعت لجایز ده چې په بدله اخیستلو کې زیادت وکړي معلومه ده شوله چې اسلام کې یو کس منع کړی د دې نه چې بل له ضرر ورکړي اسلام د خپلم په عباداتو کې په چا داسې څوک د داسې عبادت نه مکلف کوي چې هغه ته پکې ضرر وي څنګه چې مخکې مسله ویلې والمشقة تجلب التيسير نو اسلام کله د دې نه منع کوي چې یو بل ته ضرر مه ورکوئ نو د دې نه په طریقې اولا منع کوي چې اسلام به داسې احکام نه لاګو کوي چې هغې کې خلکو ته ضرر وي البته یو قید به یاد ساتئ د کوم ضرر چې شریعت اجازت ورکړی دی هغه دلته نه دی مراد لکه قاتل قصاص کول دی کې هغه ته ضرر دی خو شریعت د دې اجازت ورکړی دی بلکې شرعي حکم دی حد جاری کول ضرر دی خو شرعي حکم دی نو دغه شان نور کوم عقوبات او تعزیرات دي دا ټول صحیح دي او د دې وجه دا ده رسو کوم مدر روانه ده الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يختار اهون الشرين او یا مخکې بل څو الضرر الاشد مخکې څو يتحمل الضرر الخاص اذا في الضرر العام هغه دا چې ته قصاص جاری کی چې ته حد جاری کی یا
تعزیرات وکړي دلته یو خاص کس ته ضرر دی خو عام ضرر لري کېږي که نه معاشره کې به څوک چاته ضرر نه رسوي نو دا ضرر په حقیقت کې د یو غټ ضرر دپاره دافع جوړېږي نو دا ضرر دی هم نه دا کومې مادې چې زموږ په دې کتاب کې دي لکه مجله کې دي که تاسو سوچ وکړئ دي کې یوه ماده دا یوه ده لا ضرر ولا ضرار یوه ماده ورپسې ده الضرر یزال 19 نمبر ماده یوه ماده 30 نمبر را روانه ده الضرر یدفع بقدر الامکان دا درې وړه په ترتیب کې دي اول دا دی چې وایي چاته به ضرر نه ورکې لا ضرر ولا ضرار دویم دا که چا تا ته ضرر درکو داسې وایه اوله ماده کې راته دا ښیي چې معاشره کې به ضرر نه موجودې عمل به داسې کې چې معاشرې ته ضرر نشي ضرر د سره موجود نشي دویم الضرر یزالو که چېرې ضرر معاشره کې موجود شو کوشش به کې چې ځایله کړي دریم که نه ځایله کېږي بس کوشش وکړه څومره چې ځایله کېږي هغومره ځایله کړه که نه یدفع بقدر الامکان دفع کې به څومره چې ممکن نو نه به موجوده که موجود شلو ځایله کې به که نه ځایله کېږي بقدر الوسع به کوشش کوي چې څومره ځایله شي هغومره کافي ده ورسېدلې به د دې قاعدې په رڼا کې دا مثلا معلومه شو موږ قدرت کې بار بار کړی و چې المظلوم لا یظلم غیره هدایت کې دي مظلوم چې دی کار د باندې ظلم شوی دا اوس بغیر ظلم نشي کولای جماعت کې د چا سپلې پټې کړلې ته اوس چې زی بل نه پټوم اوس باندې ولې پټې کړې دا خو بل سره ظلم کول دي نرسي ليس للمظلوم ان يظلم اخر بسبب كونه قد ظلم چا چې در سره ظلم کړي نه هغه سره کولای شي زیت او چا چې در سره نه دی کړي چونکه ته مظلومي دی په وجه ورسکه دام نشي کولای دا خو په طریقه ولا به منه دي لکه یو مثال ووري یو سړی دی چې ځمکه غصب کړله او تخمې پکې وکړلو نو مثلا فقهاو ذکر کړي چې مالک رالی او باقاعده فصل راختلی پوخ وي نو حکم دا دی چې کټ به پکې ډایرک او به هغه غاصب ته وایي چې پردې ځمکه کې د فصل زرغون کړی دی لہذا صدقه کا څومره چې د تخم د دین علاوه صدقه کا سبب ستاره دی آمدنی چې هغه معصیت دی او کچری فصل لا پوخ نه دی خو لا زرغون شوی دی شین دی مهم فقها وایي دي ته وایي چې بس کټې کوړې صدقه کا یا خرڅ کا څومره پیسې د تخم دی والا بقای صدقه کا دریم تخم کرلې دی او مالک را لې د سر الله را خطلې نه دی نو بس الله ضرر ولا ضرار ده که ورته وایو چې بس دا تخم دی لاړې ګرځه نو لا ضرار کې د سره ظلم شوی دی الټه دغه سره د زید ظلم کوي بس دغه تخم به کې خراب ختمي نو داسې به وکي مالک ته به وایي چې بھائی دا کوم تخم د کرلې دی دومره تخم هغه ته ورکړه بس تاسو ساره باره شو پوه شولې بي خجي دلائل لقائدی الله قرآن کې فرمایي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده صاحب د هدايه فرمایي لا تضار والدة بولدها دا چې قضاء جبر په خزه وشي چې ماشوم له پای ورکه په مور باندې جبر کول قضاء ټیک نه دي خدای الله چې کله د ماشوم د پای تنظیم بار نه کیږي کنه کیږي مخکې به ویل چې لکه الامر اذا ضاق اتسع مادي دلاندي خجي ولا مولود له بولده مولود له چی پلاری دته بم zarar نه ورکه به بچي چې دا موري ماشوم لپی ورکول باندې دغه اجرت غواړي ته خو مور څنګه اجرت غواړي ها که طلاق ته ملاو شو عدت پوره شو به پیسې خلې خستلې شي خو زیت بنالي عام زنانه چې د پي ورکول کوم پیسې دي سره په قیمه راخستلې شي که زیت مطالبه کوي نو ولا مولود له بولد صاحب دی دی ځکه دا راوړې زیت نشي خستلې الله بل ځکه فرمایي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا مطلقه خزي هغه د zarar د بار بدن سره ما بندوي همدغه شان الله فرمایي ولا يضار كاتب ولا شهيد نبا کاتب ته zarar وي ورکول کیږي او نبا څوک چې گواہی کوي حدیث کې دا کوم قاعده مونږ ویل به نه دا الفاظ په حدیث کې ذکر دي
موطا کې دی، مستدرک حاکم کې، سنن بیهقی کې، سنن دارقطنی او سنن ابن ماجه کې نبی علیہ السلام فرمایي لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. څوک چې بل ته ضرر ورکوي الله پاک په خپکیږي باندې دی او د مور نن به زیات خپکیږي به وتا تم ضرر درکې، یعنی کته بل ته ضرر ورکوي تا ته به الله درکې. ومن شق الله علیه، څوک چې بل سره سختی کوي الله به د سره به سختی کوي. دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غد حدیث ته اخر کې فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نو داغه وینت ویول، داغه مال غسل، داغه عزت خرابول، دا ټول هغه ته ضرر دی، نو منه دی راغلی دا حرام دی. تفریحات ووري په دې معاملاتو کې، په دې بیه کې مثلا خيار شرط وی، خيار رؤیت وی، خيار عیب وغیرہ وی، دا د څه د باري چې د عقد نه ضرر لري شي کنه. خيار شرط دې د باري چې تبعی یا مشتری ته ضرر ارانی شي نه درې ورځې په اختیار دی وی ګوره که ضرر نو بس بیه به ختمه کی. دغه شان خيار رؤیت مبيع مشتری نه دلی دلی دا سنه چې ویني او شي کمزوري ضرر وترانه شي. دغه شان خيار عیب کې مبيع کې عیب دی نو مشتری ته شریعت خيار ور کړی دی دا سنه چې ضرر وتراشي. لا ضرر ولا ضرار. دویم شفیع ته حق دی چې شفا وکي، وجه د سنه چې د سي گاونډي ولا راشي د سي شریک راشي چې هغه ته شفیع ته دغه نه به ضرري. لا ضرر ولا ضرار. دریم یو امارت دی هغه کې څه کسان شریک دي نو قاعده دا ده که خرچه کول په غواړي د ټولو پر رضا باندې وي. دا سنه شي کولای چې یو کس پکې نه راځي او هغه باندې زور زبردستی وکي. البته درې مقامات داسې دي چې التا په یو شریک باندې جبر وکيږي چې تم پیسې واچو چې به امارت خرچه وشي. یو د دوه درې یتیمانانو امارت دی، مثلا دوه دي درې دي څلور دي لستی، نو د هر یتیم وسی دی، خو ټول وسیګان چې دي یتیمانانو دا راځي دي بده چې امارت باندې خرچه وکړو د یتیمانانو د مال نه، یو بکې نه دی راځي هغه به جبر کیږي به دغه وسی د یتیم مال والو نور سره مرګره کو د امارت ټیک کړي ټیک نه کې دی یتیم ته امارت رانیږي، یتیم ته ضرر دی بلکې نور ته ضرر دی، جبر به کیږي. همدغه شان وقف زید مدرسه جمعه یا سی مسافرخانه ده، نو دوا درې څلور متولین دي څه په خرچه کول غواړي او یو کس نیم پکې انکار کوي، جبر به کیږي چې ته خرچه وکړه ځکه کني کې امارت خرابېږي خلکو ته پکې ضرر دی. همدغه شان یو امارت دی چې قابل تقسیم دی نه لکه حمام، دغه شان د جرن دی والا امارت د دوا درې کسانو شریک دی، نو کچري تعمیر ونه کی صحیح نه کی خرابېږي، نو که درې کسان دي دوه راځي دي په خرچه کول یو نه دی په دیو باندې بجبر کیږي، استاد د خرچه نه کول بوجا نور تم ضرر دی. خجی څلورم یو سړی پچا باندې داسې شي خرڅ کو چې هغه زر خرابېږي لکه سبزی، مشتری پیسې ادا کړل او لاړې او مبیا پاتې دا نو بایریږي که مزید پاتې شي مبیا خرابېږي، نو کولای شي چې په بل چای خرڅ کی. دلته پردیس شي خرڅول دي نو دوه تماری کولای شي. یو دا چې د لقطي په حکم کې شلو شي خرابېږي، نو لقطي حکم دار چې کوم شی ته مونته دي کا خرابېږي خرڅ کې پیسې محفوظ کا، نو بدې نیتیم کولای شي خرڅول شي او بدې نیتیم خرڅول شي چې څون کې مبیا داغه د راضی با یعنی لقطه نه ده راضی باغه خدا رک هغه راتلو چون کې خرابېږي نو هغه ته ضرر دی، دغه د ضرر د دفع لپاره خرڅوم پیسې به ورکړي نه صحیح شریعت اجازه ورکړي. پنځم نمبر د موږ قدرت کې ویلي هدايه کې مسله ویلي تازه مزارات عاریه نرالو عاریه کې د مسله ده، یو سړي لچا زمک عاریتن ورکړي فصل پکې کړلې بوټي نه فصل او وقت د عاریه نشته چې میشته بار دې شپږ میشته بار دې به معیر مطالبه د واپسې وکړه پټې میرا کال ته فصل چې لاشین دې پوخ نه دې نو دلته وس
عمده سی فصل کټ کول او ځمکه تی واپس کول دغه مستعیر ته ضرر دی. نو شریعت وایي چې څوم میاشت ته 2 میاشتې څومره ټیم کې پاتې دی ځمکه تی ماله صبر او توکل او طالب اجرت مثل درکې دی نه پس عمده قشان د مزرات چانه دی بزمکه په اجاره باندې نیولې ده. دا خو د عاریت مثالو په اجاره دی نیولې ده فصل لیکرل او موده د اجاري پوره شوله نو مالک د زمکه نشي واپس کولای بلکې فصل په خېدو کې څومره ټیم دی په اجاره باندې د زمکه اجرت مثل سره ونیسي. خجی شپږم نمبر یو خزه ده پردي بچی ته پي ور کوي دا غي د بار شپږ میاشتې یا کال اجاره ختم شو بس هغه روانه شو نور پینه ور کوم خو ماشوم د بل چا په یخلی نه د بل زنانه یا ام پي اوس ماشوم د ضرر دی په اجاره ماتولو کې نو سره د دین چې کله وخت موده د اجاري پوره شي نو بلغه وخت اپ چی کنه مزید مخکې مطلب دا لازم نه اب ته غیر لازم نه مطلب دا چې من جانب واحد نه فسخ کیږي نو خزه کولې شي چې اجاره فسخ کی ټیمي پوره شو بس خبر بلکې فسخ کول ته ضرورت هم نشته اجاره ټیم چې پوره شو اجاره ختم شوله مزید اجاره کې بنوي اجاره کې نه اجاره خو د غیر لازمه ده څوک کوي کني کوي یعنی شروع کی اجاره چې دا بلکې عقد چی هکې سړی ته اختیار به قبلې کني قبلې اسمه خبر وګ دکله مسله اسانه و خجی نو چې موده پوره شوله نو خزه کزیت للی شي خو ماشوم د بل زنانه په یخلینا نو بده باندې وجبر کیږي چې اجرت مثل بدر ته ملاویږي او په ورکوا ترڅو بل چې ماشوم د بل خزي په پيو یا بارني په یا بنور خوراک باندې روختي نه وم علماء لیکلي دي چې جعلي نوٹ دی ولیدل چې د چا مشلولې شي اگر چې پر دې ملک دی بهم ځای کولای شي ولې دي کې خلکو د ضرر دی. خجی اتم نمبر قاضي ته 2 کسان رال مثلا زي ما داوا وکړل چې ما به وره دی جانزیب د اعزاز نه کور واخستلو ما به داوا وکړل چې دا کور تا کوم خسته دا خزما دی مون قاضي ته لاړو قاضي ته هم قاضي صاحب دا کور ازما په خرڅ کړي مال دی راکی جانزیب ته خپته ده چې دا کور ده ده او ما سره گواه نو مشتري چې دا کور زما دی نو دا کور زما کېدل 2 طریقې دي یو ز گواهان راولم چې دا کور زما ته ماته به ملاو شي یو د جانزیب د مشتری اقرار دی چې دا کور د ما باندې را خرڅ کړي دی او دلته مضبوط شي چې دا کنه غي اقرار دی د بینه او نزيد اقرار مضبوطي نو اصل دار فیصله په اقرار کیږي خبر وګده خو نه شو لکه نو لن تعبیر به واستاشي چې یو ځکه د حق ثابتولو د بار بینه مو یو ورسره اقرار مو وي نه اعتبار بشاله ورکو اقرار لا خو کچري اقرار کې ضرر لا ضرر ولا ضرر نه به بینه باندې کار کوو دلته اقرار کې ضرر دی څنګه کدا جنزیب و یو دا کو اقرار کوم چې دا کور استاد دی د دې صورت کې به کور د جنزیب نواغسل شمال براکړل شي اقرار کړي دي چې اقرار حجت قاصره دی نه د چې کومې پیسې اعزاز لور کړی دي سمن به تور سمن نه نشي واپس کوله او حجت قاصره دی نه به اقرار باندې نه کوله بل طرف ته ما سره گواهان دي نو قاضي به د گواهانو کار وکي اقرار باندې وکړ نه کوي ځکه مسله دا ده چې گواهانو فیصله وکړه چې کور زیات کلم ده دا کور به جنزیب نو واخیست شمال براکړل شي او جنزیب به خپل پیسو باندې رجوع وکي نو یو په اقرار په صورت کې به پیسو رجوع نشي کولای مشتری ته ضرر دی او بینه په صورت کې کولای شي ضرر ته نشته نو کوم به وګوس بینه به واخلو پوهه شولې بي بس یې کوي